الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غرونو په سر یو زیارت دی، نور غازي شاه بابا. اخوا روانو نور حسین خان سره په بایک، او نور حسین خان ویل چې راځئ تاسو ته دا تاریخي او غازي دی، د هغه باره کې به مخکې بیا خبرې کوو. نو موږ سره اوسئ. دا موږ روان یو ابتاباد کې نور غازي شاه بابا زیارت ته. نو ټرافیک بالکل د نش برابر دی او روان یو نور غازي شاه بابا مزار ته. باړهګلې سره دې ته یو لاره تاویږي، دا بګنوتر دی. موږ سره اوسئ. دا خسته سفر او د بابا مزار. نو ډېر ټف سړک دی، پکې 5-6 ځله د بایک له کوش ومه، ځکه چې 2 کسان هم نشي تللی. ډېر ټف روډ دی. د خو بهرحال ایډونچرس یا د ایډونچر خلکو لپاره ښه دی. ضرور وزټ وکړئ او موږ ته فیډبیک خپل کامنټس کې ضرور راکوئ. مننه. نو بالاخر چې موږ غازي نورشاه غازي صاحب مزار ته راورسېدو. ډېر په لوړه دی ابټاباد کې، د باړهګلې له ورته لار راغلې وه. زه به ورته د جیپ ټریک نه یم، او تاسو خو لاره وکته، نو دې ته د موټرسایکل یا پیاده ټریک ویلی شو. نو دا د باباجي هغه مزار بار دغه دی، او د منجور راته ښکاري. تاسو ګورئ ښکلې ویو ده. نو دا جی تاسو ته مزار یو چکر مې درکړ، او دا هغه کلي دي، علاقې دي، غرونه ښایسته ښکلې پرفضا مقام دی. نور حسین خان هم راغلی دی، او تاسو نور حسین خان د بابا باره کې څه معلومات مینوالو ته څه لږ ډېر چې څه تا ته چا ویلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ټولو نه اول زه د جواد خان شکریا ادا کوم، د ده چینل شکریا ادا کوم چې موږ له موقع راکړه. دونه ما سره ځان راوکړو او دلته کې راغی نور غازي شاه باچا ده. اصل کې د تاریخ د افغانستان نه دی. په دې ځای چې راموږ ولاړو دا سیکانو هیډ کوارټر و. دلته کې د افغانستان نه د نن نه 300 کاله مخکې سره د خپلې فیملي دلته کې اټیک یې کړی و په سیکانو باندې. سیکانو بیا دلته پناه اخیستې وه، هغه ورپسې دې ځای ته راغی، دې ځنګل ته راغی. دلته کې هغه بچ او خور شهیده شوه، نور کسان ورسره ټول شهیدان شو. هغه بیا وروستو شهید شوي، خو په دې ځای د هغه ټکانه وه، غازي و لکه. نو مطلب دا دی چې دا پښتون و د هلته نه راغلی. وګوره زموږ مشرانو د کم ځای نه راغلي دي او غذا یې کړې ده. مطلب مې دا دی داسې ډېر غازیان شهیدان په دې غرونو کې نور هم وي. په دې غرونو کې دا داسې زه دا د اسماعیل شهید ملګری و، دا د هغه د جهاد هغه سره یو ځای راوتی و. نو اسماعیل شهید کشمیر ته ورسېده، دې دلته کې چې کوم دی شهادت وشو. نو مطلب دا دی چې دا تاریخي ځایونه دي او زموږ غازیان دي، د دې کله نه کله سلام پکار دي. نو مینوالو دا یو سوال تاسو ته एकदम چې ډېر خلک وایي چې قبرونو له مزې مونږ بېشکه رالو، خو مونږ د الله نه غوښتله کړی دوی ته هم دعا وکړه. نو دې کې خو څه عیب نشته. او بل دا دی چې دا غازیانو مجاهدینو نو چې کم از کم دی را روان خپل زموږ چې کوم کل دی، هغوی ته خو دا پته چې دی دا جهاد شو، دا غذا شو وه. نو دې دپاره دا غازي صاحب غازي نور شاه چې کوم مزار دی غازي نور الله شاه صاحب، نو دا د باړهګلې دا تاسو خو وینئ. نو باړهګلې سړک لږ لرې دی، خو بهرحال داسې 20 منټه نیمه ګنټه لار وه د باړهګلې نه. نو دا زموږ ویلاګ د دې زیارت حوالې سه څنګه اوس تاسو پې څه کامنټس دي دا راته ضرور وایه چې داسې نیکانو مزارونو له تلل خو بیا غوښتل د الله نه دي، او بالکل تلل پکار دي. دا د غازیان دي، شهیدان دي، مجاهدینو. نو د لوی الله په امان.